نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. د زنانو د اصلاح په نیت باندې ما ستاسو د وړاندې یو بیان شروع کړی و، او په هغه بیان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه باندې شروع کړی و، چې هغه حدیث مبارکه کې خوږ پیغمبر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږ ګناهګارو زنانو ذکر کړی دی. د هغوی عذابونه ذکر کړي دي، او د هغې عذابونو چې کم اسباب دي هغې ذکر کړي دي. نو په هغې کې لومبنی چې کم عذاب و چې هغه د جهنم په اور کې د ویښتو نه ځوړندېدو او ایزان کېدلو، او د هغې سبب چې بې پردګي وه، په هغې باندې مې ستاسو د وړاندې تفصیلي بیانات وکړل. نننی بیان کی دویم زنانه باندې چې کوم عذاب وو، نو د هغې عذاب سبب بیانو چې د هغې سبب څه و. نو یاد ولرئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې دویم زنانه ما اولیدله چې هغه د جهنم په اور کې د دې خپلې ژبې نه راځوړنده وه. نو ما درته ویلي مسلمانانو یاد لرئ، ژبه دا په بدن کې یو نازک اندام او عضو ده. دا د غاښونو ترمنځ که غلطۍ سره ګیر شي نو څومره سخت درد کوي، د سترګو نه ورسره اوښکې رابهیږي. یا چا د چا نه ژبه ونیوله، انسان پرېږده د زناور نه چې ژبه ونیسي نو هغه هم بیا خوځېږي نه او خوځېدو نه اوځي. ګوره دومره سختي. نو اوس یو زنانه، یو انسان چې هغه د جهنم په اور کې د جهنم اور ځان له یو عذاب دی، او بیا په هغې کې د ژبې نه راځوړندېدل دا ځان له مستقل عذاب دی. بیا ځکه چې دا ژبه یو نازک اندام دی،
او په ټول بدن کې وړه عضو ده ګوره. نو دویمه زنانه چې کومه وا په هغې باندې دقه عذاب و چې هغه د خپلې ژبې نه په جهنم کې راځوړنده وه. نو دغې ژبې باندې د دې ټول وجود بوج چې راشي نو دا بیا بیل عذاب شو ګورم. او ژبې نه ځوړندېدل دا بیا بیل عذاب دی او د جهنم په اور کې ځوړندېدل نو دا بیل عذاب دی. الله پاک دې مونږ او تاسو ساتي. نو د دغې دویمې زنانو د دې دویمې ښځې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا هغه ښځه ده، دا هغه زنانه ده چې د خپلې بد اخلاقۍ د وجې نه بد اخلاقی څه جوابونه ورکول، خپل خاوند ته د جوابونو په ذریعه باندې تکلیف رسول، د دغه بد اخلاقی د وجې نه دغه زنانه په جهنم کې راځوړنده وه او د خپلې ژبې نه راویزانده او ځوړنده وه. نو یاد ساتئ بعضې زنانو کې دا بد عادت او دا بد صفت چې کوم دی دا ډیر موجود دی چې هغوی انتهایی بد اخلاقي او بدتمیزي کوي د خپلو خاوندانو سره. خپل خاوند ورته داسې ښکاري لکه د کرۍ یو ټټو ګوره. نو دا د دې زنانه غلط سوچ دی، د دې زنانه غلط فکر دی. خاوند خو د سر تاج وي، خاوند د سر تاج وي چې خاوند وفات شي که نه نو زنانه بعد 4 میاشتې او 10 ورځې سوګ مناوي. دا به کور کې پابند ناسته وي، د کور نه به وځي نه، دغې نه د خاوند د قدر پته لګي. دا به رانجه نه اچوي، د انداسه به نه مږي، د قرنګې سر له به تیل نه ورکوي، ښایسته مزینې کپړې به نه اچوي. دا به د خاوند په غم کې 4 میاشتې او 10 ورځې تېروي. نو خاوند چې دی دا د سر تاج دی، سپک به ورته نه ګورې، بې ځایه جوابونه به نه ورکې، بد اخلاقي به نه کړي. نن سبا خو داسې وخت راله د زنانو تربیت شوی نه دی، د دین نه خبر نه دي. نو خاوند چې یو خبره کوي نو دا 10 جواب ورکوي والله. او بیا وایي خر چې د خره کمي نو غوږ یې د پرې کولو دی. ته خو یو جواب راکې او زه به 10 جوابونه در کوم. نو دغه جوابونه چې کله شروع شي نو دی کې بیا خبره انتهایی او خطرناک طرف ته لاړه شي چې هغې ته طلاق ویلی کېږي. نو دغه ټیم کې شیطان ډیر کار کوي. نو دغه زنانه بد اخلاقی کوي، بدتمیزی کوي، خاوند له جوابونه ورکوي او خاوندم جواب ورکوي. نو شیطان دلته کې نورم تیلی بلی بیا چې دا وګوره جواب یې درله درکه. نو خاوند بیا اخیری حربسه استعمالی ښځې له طلاق ورکي، بیا په علاج باندې پوهېږي نه، بیا ګرځي او ګیره شو کوي چې ښځې له مې اوس طلاق ورکړی دی څه وکړمه. نو الله رب العزت دې مونږ او تاسو باندې رحم وکړي او الله پاک دې مونږ او تاسو د دین نه خبر کړي. نو زنانه به د خپل خاوند له جواب نه ورکوي، او کله چې زنانه د خپل خاوند سره جګړه کوي او جوابونه ورله ورکوي او تکلیف ورته رسوي نو د جنت حورانې ورته خیرې کوي چې الله پاک دې تا هلاک کړي، الله پاک دې تا قتل کړي. دا ستا خاوند خو د یو څو ورځو مېلمه دی، تا سره په دنیا کې او تا نه واپس راتلونکی دی، مونږ سره به نکاح کېږي په جنت کې. ولې خفه کړي، ولې ازار ورته رسي؟ او هغه زنانه چې خاوند ترې ناراضه وي او دقه شپه دا خاوند په ناراضګۍ کې تېره کړي او دا ښځه د خپل خاوند ترا نغله او د خپل خاوند رضا نه که نو تر سحره پورې د الله د طرف نه او د فرشتو د طرف نه په دې زنانه باندې لعنت وریږي. یو روایت کې راځي چې یو ځلې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د خپل بیبي د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نه خفه شو. نو بیبي فاطمه اوس د هغوی په منځ کې چې کوم خفګان راغلی نو امت مسلمه ته پکې یو لوی تعلیم دی ښه، او د هغوی خپل منځ کې خفګان راتله د امت دپاره به یو غټ خیر و، ځکه هغه ټیم کې به وحی نازلېده نو مختلف احکامات به راتلله.
نو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ټول شپه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کټ ته ولاړه د تر دې پورې چې حضرت علی سے رضا ک او بیا خپل پلار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واقعه بیان کړلا نو سید الکونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے زمالوري کچرته کې تا حضرت علی شیر خدا دې رضا کړي نه او د خپل خاون رضا دې لټول نه او هغه دې رضا کړي نه او د شپه کې درته مرګ راغلی وي نو ما محمد رسول الله به د قیامت پورستا هیڅ کلم شفاعت نو کړي نو اندازو لګویا د خاون ډیر حق دی نو کمی زنانه نه چې خاون ناراضي د دې زنانه عبادت نه قبليږي ډغره دی وای کنن روزه دی نسی صدقات دی ور کوي خاون ته ناراض دی او الله دې رحم وکړي چې د چاله دو بی بیان وینو بیا خراشه حال وګوره خپل مینس کې به جنگ جګړې یاد ساتي شریعت اجازت ورکړې ده چې د انسان طاقت وینو دو بی بیانم کولې شي دریم کولې شي سلورم کولې شي خو لیکن دغه بنې چې کم دي دا خپل مینس کې خسته وخت لري د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یولس بی بیان وي ان شاء الله رسو سیرت بیان کی بیا راځي دغه تفصیل چاغي کې فلسفه او حکمت سو ال تخپل زبان به بیا وایو او یو نکاح کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بی بیان ساتلی ودا خصوصیت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لیکن داغي پمنس کې کلک شانت اختلافات راغلیو نو د امت د پاره پکې خیر او باقی اغوی ګوره جنگ جګړې نه دی کړی خپل منس کې نو کومه دو بی بیان چې د یو خاون په نکاح کې وي او دای په داسې انداز باندې وخت تیری چې خاون ته تکلیف اون رسي خپل منس کې جنگ جګړې اون کې دغه دو زنانه چې کمی دي دا بعد قیامت پورز د بیبیانو په صف کې ولاړی وي ګوره نو ډېرې بنې داسي چې هغه خپل منس کې جنگ جګړې کې او صرف په دې غرض باندې چې خاون ته تکلیف ورسوي ولیکن خاون لپکار دي چې د دواړو منس کې عدل او انصاف وکړي د سبم خاون نه کې چې یو له 10 روپو سیز وروړي او بل له 100 وروړي نو دا ناجایز دی ګوره یو لچره د 100 روپو جوړه وروړي او بل له 50000 نو دا ناجایز دی نه دا فرق بنه ساتي پاتې شو د زړه محبت هغه جدا سیز دی ولیکن ظاهری به فرق نه ساتي یو له 100 روپو سودا وروړي نو بل لبم وروړي ولیکن دا بیبیانه بده سینه کې چې یاره یو وزړه را خرچ کوم او بل وزړه را خرچ کوم او په دې باندې خاون ته تکلیف رسي او بے ځای مطالبات کوي د خاون د وسنه بهر نو دا ناجایز دي نو هر زنانه ته پکار دي چې هغه د خپل خاون خیال اوساتي چې خپل خاون خفن کی خپل خاون له جواب ورنکي او شریعت مطهره یو حکم دام بیان کړی دی چې کله جوابونه شروع شي د خځه او د خاون په منس کې نوې د خاون لپاره دي چې د کور نه بهر شي ګوره ځکه کدی د کور نه بهر نشو دال د شیطان هغه اخیری حد ته د انسان را رسي په غوسه کې دی بیا سکه د طلاق الفاظ استعمالي نو هغه سره د خاندانونو د بچو د اولاد چې کم دی غټه تباہی کیږي نو دیو جن د کټیم کې اغازي کمره او کور پر خودل پکار دي کله غوسه ختم شینو بیا او بعضی پکې داسي بیا چې تر کلونو پورې د یو بل نه مرورتیا او ډیر خلک داسي وي چې هغه خپل زنانو سره ظلم کوي اوم داسي پریخي وي خرچه ورل نه ور کوي دغه سي کس چې د هغه بیبيان زیاتی وي یو بیبي باندې خیال ساتي او بل باندې نه ساتي د قیامت پورز بد الله مخه ته پدا سي حال کې راځي چې یو طرف باندې بفالج والی وي او دا یو طرف به صحیح وي نو آل تب اعلان کیږي دا هغه کس دی چې د په دنیا کې بیبيان وي د بیبيانو په منځ کې عدل او انصاف نه دی کړي نو دغه کسب د قیامت پرز مفلوج حالت کې را روان وي فالج بوالی په یو طرف باندې نو الله پاک دې موږ تاسو ته په دین باندې پوهه را نصیب کړي نو ټول زنانو ته پکار دي چې د خاوندانو خیال اوساتي او زنانا
د عقل او د علم په اعتبار سره او د اعضاء د خپل لاسونو په اعتبار سره کمزور د خو لیکن د جبه په اعتبار سره نو الله دې رحم وکي جبه د سیده کنه لکه د کسابانو چاړه خراب صد سے خراب درکې چې بالکل الله دې رحم وکي ډېرې مسلې چې مونږ تراجم د دقه وجه ناراضي چې زنانه زبان دراز وي خو یو خبره یاد ساتي چې یو زنانه زبان دراز وي او خاون له جواب ورکي الله ته ناراض دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناراض دي فرشتي ته ناراض دي خو لیکن د دې په زبان درازي باندې د خپل خاون صبر کو دی له سزا و غیره ورنکا نو دک خاون بعد قیامت پرز د حضرت ایوب علی السلام سره په صف کې ولاړ وي او دا قرنګ خاون بدخوی وي او زنانه ته خبرې کوي او دا زنانه دیندار وي او د خاون خیال او ساتلو او داغه خبرې ځان ته اون درولې او هغه باندې خبر اخلو د خپل خاون خدمت وکا اوس په دغه خدماتو باندې سم ملاويږي د باندې مستقل بیان ان شاء الله اخیره کې راځي چې زنانه کور کې جارو لګي څومره اجر پېده د خپل بچو پرورش کې څومره اجر ملاويږي خوراک سکاک تیاری پاغي څومره اجر ملاويږي د خاون کپڑے وینځي پاغي څومره اجر دي دومره اجرونه دي چې په پندونو باندې ګورم الله پاک دې زمونږ استاد زنانه خبر کیتنه نو زنانه خاون چې بدخوي غسناک پیو د اغي په غصو باندې صبر وکا او سي اونویل نو دک زنانه به د قیامت پورز د بیبي آسیه سره په صف کې ولاړږي او بیبي آسیه اک زنانه چې الله پاک د هغه په دعا باندې الله پاک ول په جنت کې یو بهترین محل او بنگله تیار کړی دا نو زنانه اکثر چې کم دی جب غلطه استعمالي او بیا باج زنانه داسي وي چې هغه خپل لونو ته ګور نصیحت نه کوي هر پلار ته هر مور ته پکار دي چې هغه خپل لور ته نصیحت وکي چې لوري د خواخي قدر وکي د سخر قدر وکي په دې اجر ملاويږي د خاون قدر وکي اندرور سره وجګړې نه کی د قرنګ لورونو سره بدتمیزي نه کی چاله به بیزای جواب نه ورکي دا خبره زنانه ګور نه کوي کدی زنانو خپل لونو ته نصیحت کول او خبرې کول ورته نو داسې بیانو بس زنانه خو سکی ورته ګوره چې خواخه ته پاتې را نشي ګورخه سخر تم پاتې را نشي کلک جواب ورکوا او موتور جواب ورکوا دندان شکن جواب ورکوا او د پلار کور خو د سوران نه د راځه تا باندې نه دغه کی نو هم دغه چل ویخا چې هغه جګړې کوي راشي د مور پلار په کور باندې چکینی دوا درې میاشتې پس ورپسې مور او پلار تنگ شوي وي خپل کور ته ځه نو هغې خو هلته کې هم بیا وخت نه تېرېږي او دلته هم بیا وخت نه تېرېږي ګوره نو داسې بیکاره خبرې یوه زنانه تېره شوې ده اگر چې هغه ټیم کې مسلمان هم نه وه خپلې لور ته لس نصیحتونه کړي دي انشاءالله مستقل بیان پرې را روان دی موضوع اوږده ده دا ټول سيزونه خپل ځای باندې راځي نو هغه لس نصیحتونه علما لیکي که دغه لس نصیحتونه مور خپل لور ته کوي نو د لور کور به اوران نشي نو اکثر میندې چې کم دی هغه په خپل لور باندې په خپل باندې کور اوراني او هغه له د زبان درازي تربيت ورکي چې خواخ سره بمخله وهي او دغه رنګ اندروریانو تم ګورا او خاون لبم جوابونه ورکی نو دا سيزونه نه دي پکار دا سي زنانه چې کم داغه په دنیا کې متبا کیږي او په آخرت کې متبا کیږي دا قرنګ خواخیان چې کم دي هغه کچرته او ترخه خبر رااله نو دا سینې چې بیا په میاشتو د خپل انګور سره پتنې کوي جنگ جګړې کوي او جوابونه او پیغورونه وي د پلار کور کې د روټه نه مونږ راواده کې دلته د ملکه جوړه شو نو دا پیغورونه ورکول د دې ګوره سخت عذاب دیخه روس سره روان دي دغه سي زنانه با په جهنم کې د سپي په شکل باندې پرته وي چې کوم زنانه پیغورونه ورکوي نو زنانو ته پکار دي چې هغوی د سخر خواخي خیال ساتي الله ورله په دې باندې اجر ورکوي د قرنګ د خاون خیال ساتي الله پاک په دې باندې اجر ورکوي نو دا به جب چې کم دی دا به صحیح استعمالي الله ورته حکم کړی دی وقلنا قولا معروفا الله ورته فرمایي خسته خبرې کوي د خپل خاوندانو سره چې هغوی ستاسو نه خوشاله وي نو بیا کلم جنگ جګړې ناراضي او خاوندان چې کوم دی خو د بلالي ونینی الا ما شيونیم پکې چرتوي
خو هغه هم داسې چې هغه اکثر ګرمۍ والی وي، نو چې ګرمۍ والی نو بیا ځان ساتل پکار دی. هغه له هغه ټایم سره یخې اوبه، نو تا ته وایي چې اوبه راوړه، ته ورته چې لاړ شه، ما ته څه پته ده، ته څو ګیلاس او څو کټوري وبس کیا مخامخ کولر پروت دی اوس کتې نه، نو دا اوس بد اخلاقي ده. دا سړي بد اخلاقي ده. تا ته وایي اوبه راوړه، نو اوبه ورله راوړه. یو خاون کور ته راله او کېناستو، دا بیبي ورله راله او تپوس یې ته وکړو، سلام یې ورته وکړه او ترې سپلی م لرې کړلې او د دې خیال یې وساتلو، اوبه یې ورله راواخېستې یا نور خوراک څښاک څیزونه یې ورله راوړه. دا لږ معمولي خدمت یې وکړه، په دې باندې دې زنانه ته څه میلو شو؟ دې زنانه ته پې دومره اجر میلو شو چې لکه دې په دغې لږ وخت کې 7.5 تولې 19 تولې سونه د الله په لار کې خرج کړله، دومره اجر پې میلاویږي. او زمونږ او ستاسو د معاشرې زنانه د دغې اجرونو نه خبر نه دي، نو دې وجې نه خاوند ته ډېر سپک ګوري. نو خاوند ته سپک کتل نه دي پکار، ژبه کنټرول کول پکار. یوه زنانه یو کس لراله، یو دمګري له وی یاره کور کې م جنګ جګړې دي، یو تعویز راله راکه. نو هغه ورله تعویز ورکوي، دا واخله. او چې کله جنګ جګړه راتله نو دا تعویز د غاښ لاندې ږدو، دې له زور ورکوه، خوله به بنده ساتي. نو هغې چې تعویز ورکړی، دا زنانه راغلی چې خاوند ورسره جګړه کوي، خبرې اترې ورته کوي، رټل ورته وایي دا تعویز له زور ورکوي. خاوند یې سوچ کوي چې زه ورته هر څه یم او دې خوله بنده کړې ده، څه نه وایي، بس راځه اوس خو خبره جوړه ده، ته ورته ولې خبرې کې. نو هغه کور چې کوم دی هغه جوړ شو. نو دا زنانه بیا هغه دمګري ته وایي چې زما خو هغه مسله حل شوه، او مسله دې ځکه حل شوه چې ستا خوله بنده وه. ګورم چې خوله دې بنده وي مسله خپله حل کېږي. نو هغه ورسره پوره چل کړی او داسې تعویز یې ورکړی و که نه چې دا د غاښ لاندې کېد او بس دې له زور ورکړه. نو چې غاښ لاندې دې کېښود او زور ورکړې، نو بیا ته خبرې کولی شي هېڅکله نه. نو چې ته خبرې نه شي کولی او جواب نه ورکړې، نو بیا خو دغه اور نه لګي که نه. خو دا خو چې کله زنانه دا ژبه روز پړي، نو بیا هغې نه پس دغه فسادات جوړېږي. نو زنانو له پکار دي چې د خاوند زړه ازار نه کي، خاوند له تکلیف ونه رسي، بلکې د خاوند تابعداري وکړي. ما درته ویلو چې یوه زنانه نفلي روژه نیسي، نو د خپل خاوند نه به اجازت اخلي. چې خاوند اجازت ورکړه نفلي روژه باندې اجر شته، او که چېرته کې خاوند اجازت ورنکړه نو دا د نفلي روژه نه نیسي. ها که دې نفلي روژه نیولې و او خاوند دې راله او د دې نه مطالبه وکړه، نو دا به د خپله روژه ماتوي بیا، او د دې قضایي به واپس راوړي. په خبره پوهېږئ که نه؟ نو زبان درازي دا یو عظیمه ګناه ده. اوس دا ګناه چې کم دی نارینهو کې هم را پیدا شوې ده. ګورم نبی علیہ السلام صراحتاً فرمایلی دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. څنګه چې زنانو ته تعلیم دی، دا قرنګ نارینهو ته هم تعلیم دی چې دی به هم زبان درازي نه کوي. اوس خو مونږ او تاسو ژبې داسې راکولو کړي دي چې یو مسلمان رانه په امن کې نه پاتې کېږي. ځان نم لړم جوړ کړی دی، هر چاله په دې ژبه باندې ټک ورکو چې څومره وس رسي ټک ورکو، څومره وس رسي ټک ورکو. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. زبان درازي دا عظیمه ګناه ده. نو چاله به تکلیف نه رسېږه. او بل دا د تورې یا د کرنګي د چاړه چې کم زخم وي نو هغه جوړېږي، خو لیکن په ژبه باندې چې کم زخم جوړ شي نو هغه بیا تر عمره پورې وي. ښه دیو جن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای، هغه یو شعر وی جراحات السنان لهل تیام، جراحات السنان لهل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. حضرت علی مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د تورې پر هر کم وی او زخم نو هغه جوړیږي، هغې دپاره مرهم شته دی. خو لیکن چې په ژبه باندې کم زخم رالو نو د هغې دپاره بیا مرهم نشته. په زړه باندې چې مسلمان له کم زخم جوړ کړه نو هغه تر همیشه تازه وي او د هغې نه وینې څڅېږي. نو دې وجې نه دې حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کامل مؤمن، دا د کامل قید ورسره محدثین لګي. حدیث داسې دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه. نبی علیہ السلام فرمایي مسلمان هغه کس دی، مؤمن هغه کس دی چې د هغه د ژبې د ضرر نه بل مسلمان په امن کې شي. نو د ژبې ذکر اول کړی دی، پته ولګېده چې د ژبې ضرر انتهایی خطرناک دی. ګوره دې وجې نه
په جبه باندې مسلمان ته به کنزل نه کې، د مسلمان غیبت به نه کې، د هغه زړه ته تکلیف رسی، چغلخوري به نه کې، مسلمانان به جنګې نه، دقه رنګې د مسلمان په منځ کې به اوړنې روړنې نه کې. ګوره د دې څیزونو نه به ځان ساتي، دا عظیمه ګناه ده. نو دا ټول کارونه د جبې په ذریعه باندې کېږي. د جبې نقصانات زیات دي، نو جبې مخکې ذکر کړه. نبی علیہ السلام فرمایي مقصد دا دی چې خپله جبه کنټرول که. ګوره که جبه دې کنټرول نه کوم، دقې جبې نه د قیامت په ورځ راځوړندېږي د جهنم په اور کې. نو خپلې جبې کنټرول کول پکار دي، په دې باندې امن راوستل پکار دي، جبه صحیح استعمالول پکار دي. او چې جبه غلطه استعمالي، بیکار استعمالی، نو دغه بیکار استعمال پرېږده، بلکې د جبه باندې د الله ذکر وکا، د قرآن تلاوت ور باندې وکا. داسې مه کوه چې مجلس دې جوړ کړی وي او په هغې کې دوه درې کسان راجمع وي، یو د یو غیبت کوي او بل د بل غیبت کوي، یو پسې خبرې کوي بل پسې خبرې کوي، یا د ځان درانه وي او د بل سپکه وي. نو دا څیزونه شریعت کې ناجایز دي، آرام دي، او د دې ټولو څیزونو تعلق د جبې سره دی. نو زبان درازۍ نه، پیغور ورکولو نه، خلکو ته کنزل کولو نه. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي د منافق یوه علامه دا ده چې چا سره جګړه راشي نو هغه ته کنزل کوي، دا د منافق علامه ده. تاسو ګورئ موږ او ستاسو د معاشره کې اکثر خلک یو بل ته کنزل کوي که نه کوي؟ کنزل کوي، لور خور او مور او ښځه دا ورته یادوي. د کرنګې نور بېهوده کنزلې د دې نه نبي علیه صلات وسلام منع فرمایلې ده، او فرمایي چې دا علامه د نفاق ده، دا د منافق سړي علامه ده. نبی علیه السلام فرمایي زما امتی دې تېنه ځان وساتي. نو جبې باندې کنټرول پکار دی، په جبه کنټرول پکار. ذکر روایاتو کې راځي چې ډېر خلک به د جبې د وجې نه جهنم ته روان وي، او ډیر خلق به د جبې د وجنه جنت ته روان وي. ګوره نو چې جبه د صحیح استعمال کړل جنت، غلطه د استعمال کړل نو بیا سیدي جهنم ته تلل دي. الله پاک دې موږ او تاسو په خپلو جبو باندې کنټرول را نصیب کړي. نو په جبه باندې بل مسلمان ته ضرر رسول یا ښځه خپل خاوند ته ضرر رسول دا قطعا حرام دي، تکلیف رسول دا قطعا حرام دي. د دینه بزان ساتي. ګورا د کرنګ د لاس په اشارو سره بل مسلمان ته ضرر رسول، یو سړی د قد نه وړو کې دی وغیرہ رواني، نو ته په لاس اشاره دا شانتو کې چلشتونه کاکا خوراله، نو دا ګوراغه ته ضرر رسول دي، دا قطعا حرام دي. د کرنګ د چا غوګونه غټ وینو ته دا شان کې چې غوګو خو سره روان دی د خیره، نو دا سيزونه ناجایز دي. دا قرنګ پسترګو باندې اشاره کول کسر روان، نو پسترګ اشاره کوي چې پلان کی خان خوراله، نو دا ټول ناجایز دي. شریعت د دینه منع فرمایلی دا. الله پاک دې مونږ او تاسو د دغه بیهوده عملونو نه د خلاصي سبب را نصیب کی، او چا کې چې دا عملونه وي هغه د الله ته توبه وباسي، ناری نوي او که زنانه وي خپل جبه د کنټرول کی. ځکه په دې باندې غیبت کول بل مسلمان ته هیڅ ضرر نشي رسوله، په دې باندې هغه باندې الزام تهمت او بهتان لګول هیڅ ضرر نشي رسوله. خپل نیکیان ځان له په اور باندې سيزي، په دې باندې دروغ ویل بل مسلمان ته ضرر نشي رسوله، خپل ځان ته ضرر رسي، خپل ځان تبا کې. په دې باندې چغل خوري کول، دو مسلمانان جنگول، دا خپل ځان ته ضرر دی، بل مسلمان ته ضرر نشي رسوله. نو د دې سيزونو نه ځان ساتل پکار دي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یاد لرئ چې کله جبه کنټرول نوي نو دغه عذاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې زبان دراز انسان با د قیامت په ورځ په جهنم کې د خپل جبه ناراض وړاندوي. اللهم احفظنا منهم. الله پاک دې ته موږ او تاسو محفوظ اوساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.